رستم پریس کلب کې د فلسطین مسلمانانو سره د یووالي او د اسرائیل خلاف د احتجاج په تور د ال پارټي کانفرنس تابعه شوې وه چې پکې سیاسي او مذهبي جماعتونو او سماجي تنظیمونو قایدینو ګډون کړی و. کانفرنس ته مفتي نهاد، مولانا محمد عطیف خاکسار، زیب عالم بابو، حاجی فیاض علي اوان، حاجی محمد عابد، حافظ فاروق احمد، اسلم خان ماما، جانشیر، ظفر سبتخیل، سید منیر او نورو د اسرائیلي مصنوعاتو نه په مکمله توګه د بایکاټ اعلان وکړو. مقررینو وویل چې د عالمي برادرۍ په خاموشۍ باندې موږ په سختو ټکو کې مذمت کوو. حکومت پاکستان له پکار دی چې د اسرائیل سره خپل تجارتي او سفارتي تعلقات ختم کړي. دې زیاته کړه چې امت مسلمه د صرف اواز اوچتول نه بلکې عملي اقدامات وکړي. نن دلته په پریس کلب کې الحمدلله د علاقې د علما کرامو او د سپین روبو د مشرانو یو جرګه وشوه چې په هغې کې د اسرائیلي مصنوعاتو خلاف د مهم باقاعده مشورې مخې ته رالي. په هغې کې چې کومو څیزونو باندې دا مشران او علما کرام متفق شو، یو خو دا ده انشاءالله چې را روانه جمعه څومره زموږ په دې علاقه کې مساجد دي د هغې خطباو ته موږ دا درخواست کوو چې په دې موضوع باندې هغوی خپل بیانات وکړي او په عوامو کې آګاهي پیدا کړي. دویم دا ده چې هر هفته به انشاءالله العزیز مونږ د دې مهم دپاره راجمع کیو او مستقل طور باندې به مونږ دا مهم چلو او د دې سره سره اوس به مونږ ځو انشاءالله څونه چې زمونږ دوکانداران وروڼه دي، حضرات دي، مشران دي، هغې سره مونږ په دې مهم په حوالې سره ملاقاتونه کوو او هغوی ته به د دې آګاهي ورکوو چې رقم اسرائیلي مصنوعات دي چې تاسو د هغې نه مستقل طور باندې بایکاټ وکړئ، او که په وړه سطح باندې دي که په لویه سطح باندې دي. د هغې دپاره مونږ تاسو څونه مسلمان وروڼه مونږ د دې میډیا په وساطت باندې مونږ اورئ اینې تاسو ته مونږ دا اپیل او درخواست کوو چې څومره اسرائیلي مصنوعات دي د هغې نه مکمل بایکاټ وکړئ او د خپل فلسطیني مسلمانانو وروڼو خویندو او د هغوی د ماشومانو سره د یکجهتۍ اظهار وکړئ او په دې غم او درد فکر کې ټول امت سره مونږ تاسو ټول شریک شو. د ال پارټي کانفرنس په موقع مشرانو فیصله وکړه چې د اسرائیلي مصنوعاتو ختمولو لپاره به موږ هم د نن نه د عوامي بیدارۍ لپاره د مختلف ایجنسو مالکانانو او تاجر ورورولۍ سره ملاقاتونه کوو او د علاقه سودم رستم نه به اسرائیلي مصنوعاتو خاتمه کوو. د کیمرا ټیم سره عمر خاکسار، رستم نیوز، مردان.